ساتي کاو ما ته دا حکم دی چې موږ به فیصله په حق باندې کوو. فلا تتبع الهوا، مطابق کېږه د خپل خواهش. کله چې فیصلې کوي د خواهش تابعداري ونه کوي. ان تعدلو د دې خبرې نه چې تاسو انصاف ونه کوي. وان تلوو، که تاسو کږېږئ اعراض کوئ او تعرضو یا مخ اړوئ، نو یاد ساتئ فإن الله کان بما تعملون خبیرا، پس یقینا دی الله پای باندې چې تاسو کوئ خبردار دی. دا هوا میل النفس الى الشیء ورغبتها فيه. هوا څه ته وایي؟ یعنی میله کېدل د نفس یو څیز ته او مینه کول د نفس په یو څیز کې، دې ته هوا وایي. هوی یهوا، هوا یهوی والنجم اذا هوا، چې هوا یهوی شي نو راما په معنا د سقوط ته غورځېدل دي، او چې هوی یهوا شي نو بیا په معنا د مینې او د محبت دی. هویت السمانه فشیبنني وقد كنت قدما هویت السمانه. پیږئ په دې باندې نوره ترجمه مه کوئ، خدا مې ورته اسې ویلې چې هوی یهوا د سمع یسمعونه بیا په معنا د مینې باندې دی. او تلوو معنا تلوو السنتکم باللفظ تحریفا له، ولا تلوو مکه کوئ خپلې ژبې په الفاظو باندې چې داسې دا ژبه داسې کږه کړي او په دې کې یو شوت اولې او د چا لحاظ پای کې چې کوم دی وکړي دا کار مه کوې. حتی لا تتم الشهاده على وجهها، حتی چې دا ګواهي داسې ونه شي څنګه چې د ګواهۍ حق. او تعرضو یا تترکو الشهاده، او یا اعراض معنا دا ده ایسته پټ شي. شهادت ته اوس ته نشم کولی، او بعضو کلماته لیبطل الحکم، یا د ټول شهادت نه اعراض وکړي، ټول شهادت پرېږدي، او یا په شهادت کې بعضې ټکي پرېږدي. دا کار به نه کوئ. نو ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا ولا تتبع الهوى ان تعدلوا وان تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله او په رسول باندې. دې څنګه معنا شو؟ اے ایمان والو ایمان راوړئ، نو ولې ایمان والو ایمان نه دی راوړی؟ څه د دې داسې مثال دی، تاسو په مانځه باندې ودرېږئ، اوس ماسپښین مونځ به کوئ که ښه که نه. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته درسته لار وښیې. یو سړی د شپېتو کالو دی، د اویاو کالو دی، د پنځوسو دی، د څلوېښتو دی، د دېرشو دی، د شلو دی، او په هر رکعت کې خدای ما ته سمه لار وښیې. دې ته سمه لار په دونه موده کې ونه ښودی شوه. نو څنګه چې دا اهدنا الصراط المستقیم ترجمه ده، دقسې دلته ترجمه ده. هلته د اهدنا الصراط المستقیم معنا خدای اوچلې ما له په لار برابره باندې، خدای همیشه کې ما په لار برابره باندې، همیشه مې کې. نو معنا دلته دا ده یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، دائمو علی الایمان، اے ایمان والو په ایمان همیشه شئ. چرته ګوتې د ایمان نه ونخیږي. ګورې دا خدا سې هوا به حدیث کې راځي، داسې هوا به راولوځي، ماښام به سړی مسلماني، سار به کافري، او سار به مسلماني، ماښام به کافر شوی. داسې هوا به راوالوځي. ځکه وایي اے ایمان والو، آمنو بالله ورسولی، همیشه شئ په ایمان په الله او په رسول باندې. اول کتاب الذی، ایمان راوړئ په کتاب هغې نزل علی رسوله چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې. اول کتاب الذی، او په هغه کتاب باندې ایمان راوړئ انزل من قبل چې نازل کړی الله مخکې د دې نه. ومن یکفر بالله،
چا چې انکار وکړ د الله او د الله د فرشتو او د الله د کتابونو نه ورسوله او د الله د پیغمبرانو والیوم الاخر او د ورځ وروستنۍ نه انکار وکړو فقط ضل ضلالا بعیدا یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ لرې باندې د حق نه دی د حق نه دونه لرې لاړ چې د واپسۍ سوال نه پیدا کېږي ان الذین آمنوا یقینا کسانو چې ایمان یې راوړی دی ثم کفروا لکه یهودو په تورات او په موسی علیه السلام ایمان راوړو ثم کفروا بیا په عیسی علیه السلام باندې او په تورات باندې په انجیل باندې کافر شو پوهېږئ په دې باندې کافر شو ثم آمنو بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کافر شو ثم ازدادوا کفرا لکه نسواراو ایمان راوړو عیسی علیہ السلام باندې او پتا انجیل باندې ثم کفروا بیا کافر شو په محمد علیہ السلام او په قرآن باندې ثم ازدادوا کفرا بیا زیات کو کفر لرا مانا دا په کفر مړم شو نو لم یکن الله لیغفر لهم نه دی الله چې بخشش وکړي داسې خلکو ته ولا لیهدیهم سبیلا او نه دی الله چې وښایي دوی ته درسته لار د کامیابۍ دنیا و آخرت کې بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دا اللہ فرمائی زیر ورکا منافقان لا پدی خبر بانی کی دوی دا پارا عذاب درناک دی نو زیر ماتا استا ترجمہ کرے وا بشارت ستوئی الخبر السار الخبر السار نو خوشحالی خبر دا نو منافق پدی خوشحالی دا استهزاء کئی ور پوری اللہ منافق ہمیشہ دا اللہ پا دین پوری خندا کڑے دا اللہ پا رسول پوری خندا کڑے پا نیکانو صالحانو پسی ہمیشہ خندا کڑے اللہ ور پوری خندا گئی اس منافق منگا نپی جنو سو کوئی پلانے منافق دے سو کوئی پلانے منافق دے نند قرآن نا منافق زدہ کئی او چچا تا خودنو دازے ورطرار روئی دا گورا 139 نمبر آیات دے دا چدار منافقانو تعریف قرآن کرے دے سورہ نساء کی ادا سے الذین منافقان غکسان دی یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین چنسی کافران راپ دوستان ایوانے من دون المؤمنین سوا دا مومنانونا منافق پی جانی چه طول یارانی و دوستانی دا کفار سرائی دا مومنانو پا مقابلہ کی چابانی پتوی منگ نکو چابانی گوتی نکدو پا قرآن ترجمہ کئی منافق سوک دے چی نسی کافرانو لا اولیاء پا دوستی سرا من دون المؤمنین علاوہ دا مومنانونا مومن سره یارانه او دوستانه نشتا یارانه او دوستانه ټوله د کفارو سره ده د ډیرو خلکو هندوان خوښ دي
د ډېرو خلکو انګریزان خوښ دي او د ډېرو خلکو چې کوم دی نو هغه یهودیان خوښ دي او ډېر خلک په روسیانو ورسوري شوي دي دا چې ځان ته داسې روشن خیال وایي که نه دا روشن خیال دا کمست خیالي دا د الله نه منکر دا بېایمانان نه دا منافق چاته وایي یتخذون الکافرین اولیاء چې نیسي کافرانو لا په یارانو او دوستانو باندې من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. اوس وګوره د دنیا سروې وکړه د چا د کفارو سره مینه ده د چا کفار ډېر خوښ دي څوک د کفارو ډېر صفتونه کوي ډېر خلک اوس هم وایي ډېر بد شوي چې پاکستان ساز شوی دی موږ له یو هندوستان په کار و چې موږ پکې مزې کولې دا خیراتونه هم پکې خوړل بس نور به څه کار نه و درزا به وه د هندوانو ملګر خیراتونه کوي او دا هندوی هم ډېر لوی لوی خیراتونه کوي چې وایي یوه هندوانې دمه کړی د دنیا پیسې درله درکوي خلک پوهېږئ په دې باندې ایبتغون عندهم العزه دا منافق دی کافر سره ولې دا سنګل وایي او دا منافق دی کافر له غړی ولې ورکوي ایبتغون عندهم العزه آیا طلبی دا منافق په نزد د کافر باندې عزت لره چې د دې کافر په وجه باندې به زه عزتمن شم ځکه مې ورپورې ځان ټچ کړی دی فان العزة لله جميعا عزت او طاقت او قوت خو ټول د الله سره دی د کافر سره قوت څه کوي کافر خو ذلیل دی کافر خو دی ذلیل ته د ذلیل نه څه شی غواړې دا د منافق ترجمه شوه دا به هېروئ نه وقد نزل علیکم فی الکتاب یقینا نازل کړی دی الله په تاسو باندې په کتاب کې دا خبره ده ښه په قرآن کې دا خبره ده په آسماني کتاب کې ان اذا سمعتم آیات الله دا خبره چې واورئ تاسو آیاتونه د الله یکفر بها کفر کیږي په دې باندې او یستهزأ بها ویستهزأ بها او ټوکې کېدی شي په دې آیاتونو پسې الله تاسو ته حکم نازل کړی دی په آسماني کتابونو کې چې کله تاسو واورئ آیاتونه د الله چې کافران ورپورې کافران پې انکار کوي ته په یو مجلس کې ناست او د قرآن د آیاتونو انکار شروع دی د قرآن آیاتونه خلق نه مني او یستهزأ بها ته یو مجلس کې ناست او د قرآن په آیاتونو پورې خلق ټوکې کوي د اسلام په احکامو او مسائلو پورې خلق ټوکې کوي فلا تقعد معهم د دې کافرو مستهزئینو سره مه کښېنه دینه پاسه دا ورته ښکاره کړه چې زه په دې خفه شوم حتی یخوض فی حدیث غیره حتی چې دننه شي په خبره بله کې ها که دا کافر د دې کفر نه قلار شو او مستهزی د استهزا نه قلار شو نورې خبرې مجلس کې بیا شروع شوې خیر دی راځه بیا کښېنه خو په دې وخت کې که کښېناستې نو د هغوی په شان به حتی یخوض فی حدیث غیره حتی چې دننه شي دوی په خبره بله کې نو بیا خیر دی انکم یقینا تاسو ای مؤمنانو اذن په دې وخت کې مثلهما په مثل د دې کفارو مستهزئینو باندې به یئ د دې کفارو په شان به یئ د دې ټوکو کوونکو په شان باندې یئ اوس دا کافر آیاتونه نه مني او منافق په آیاتونو پورې ټوکې کوي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا یقینا الله را جمع کوونکی منافقانو کافران لرا په جهنم کې ټول الله با کافران او منافقان څنګه چې په دنیا کې په کفر کې یو دي دقسې به الله تعالی په جهنم کې ټول راغونکي یره جی یو ترجمه دې راته وختي وکړه
د منافق نو بیا یو بله ترجمه هم اوس پکار ده د منافق بله ترجمه هم قرآن کوي ورته ګوره الذین یتربصون بکم منافق نه پیژني هغه کسان دي چې انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو د زمانې چې کله به دا مسلمانان غرق شي کله به دا مسلمانان تباه شي او کله به دا مسلمانان د منځه لاړ شي چې موږ او دا هندوان بیا یارانې کوو یو بل سره او زموږ د منع کولو رسوکي نه فإن كان لكم فتح من الله که ستاسو دپاره چېرته کامیابي راشي د جانبه د الله نه مؤمنانو ته الله وایي تاسو ته فتح وشوله یو علاقه کنټرول کړله د کفارو نه واخیسته قالوا الم نکن معکم نو دا منافقان دي مسلمانانو ته وایي ولې موږ تاسو سره نه اوس په هر څه باندې تاسو ځان له خېټه اچوئ ولې موږ چې در سره وو ولې تاسو چې ناست یو ځل راغلم السلام علیکم او تاسو راته ویل چې وعلیکم سلام او بیا غلی رسي وخېدم په هغه طرف لاړم بل تاسو نوم لیدلی زه تاسو سره وم دا د منافق کار یې همیشه لپاره دی راشي زیري ولګوي بیا غلی په یو طرف استوځي او ان کان للکافرین نصیب او که د کافرانو برخه وي یو میدان کافرانو ګټي مال او دولت لاس له راشي نو دی غلی هغې ته ورخېږي قالو وایي دا منافقان کافرو پسې ورشي الم نستحوذ علیکم ولې موږ غلبه نه وه درکړې تاسو لره ولې موږ تاسو غالب کړي نه وئ ونمنعکم من المؤمنین موږ تاسو مؤمنانو نه بچ کړي نه وئ مؤمنانو خو غرقولی مؤمنان درته تاګ ایښی او ګاټې درته ایښی او موږ رالو موږ درته وویلې چې موږ ته نه رالوی نی موږ ځان مسلمانان ښکاره کړی دی هغلته درته ناست یې وجنیم که ورلی نو دا منافق کافرو ته وایي الم نستحوذ علیکم ولې موږ غلبه نه وه درکړې تاسو له موږ تکړه کړي موږ شا ومړه مؤمن د څه شي دی دا هغه مؤمنان نه دي هغه پخواني کوم چې صحابه کرامو او یا هغه نږدې خلکو اوس خو دا خو ډوډۍ ما ډوډۍ خلاص دي الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین ولې تاسو موږ د مؤمنانو نه وایي بچ کړي الله بیان کوي فالله یحکم بینکم الله به فیصله وکړي په منځ تاسو کې په ورځ د قیامت باندې ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نه دی ګرځولی الله پاک د کافرانو دپاره په مؤمنانو باندې لاس او دسترس دا کیدی شي چې مؤمن دې د کافر په لاس کې ورشي مؤمن دې د کافر په لاس کې ذلیل شي دا بالکل دا د نه منلو خبره ده خو چې کله مؤمن والې پرېښودو نو بیا به ذلیل کېږي او د کفارو غلام به سازیږي او د کفارو غلامي به بیا به کوي طریقا الى اذلالهم واستبعادهم والتسلط عليهم الم نستحوذكم ولن نستولي عليكم ولمن تاسو غالب کړي نه وای ونمنعكم من المؤمنين ان قاتلوكم او سبيلا اي طريقا الى اذلالهم نه دا ګرځولې الله د کافر د پاره لار ذلیل کولو د مؤمن ته او د مری کولو د مؤمن ته او والتسلط عليهم او غلبه حاصلول په مؤمنانو باندې مگر چې کله مؤمن بیکار شي دا ځان له خبره ده ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا یقینا منافقان چې دي ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون الله دوکه کوي د الله سره دې تاسو ما په اول سر کې ترجمه کړې وه
دوی دوکه کوي د الله سره په خپل خیال کې بزعمهم د منافق دا خیال دی چې څنګه انسان سره دوکه کیږي داسې ګندې الله سره هم دوکه کیږي او وخو خادعهم او دا الله دی سره دوکه کوي یعنی الله دی سره معامله د هغه چا کوي چې څوک چا سره دوکه کوي ځکه چې دا هم الله تعالی دغسې رانیسي نه او پریښي دي پردې پې اچوي او دی لګیا دی پټپټواني کوي او الله پې پردې اچوي بالتستر علیهم وعدم فضیحتهم وبعدم انزال العقوبة بهم عذاب پې نه راولي مسلمانانو ته نه شرموي پردې پې اچولې ده ګویا کې دا الله تعالی دوی سره داسې کوي یو انسان چې چا سره دوکه کوي وإذا قاموا إلى الصلاة کله چې دوی پاسي مانځه ته قاموا کسالا نو پاسي سس پس داسې دا یا کله داسې کوږ شي او کله داسې کوږ شي او کله داسې کوږ شي اړې نه غواړي چې وي کي خو بغیر د انعکار نه کېږي یراؤون الناس ځان خلکو ته ښایي مرۍ تازه کې ورشي او په نپلو باندې په ډاګه ودرېږي او چې لا تسپې راولي داسې لرې نیولي دا را چل کوي یو ځای کې مې تقریر کو پرې ښکته جبه کې نو مخې ته مې یو ملګری ناست و مزدار پټکی والی و نو هغه ځای کې ما وویل لکه مال دا صابون سم ډېر ورکوي نو روغ هغه څه ورته وایي هغه څلورو چکو هغه دغه هغې ته چې هغه غونډ پیکټ نه بل څه نومې دی خو زه پیکټ به ورته ووایم هغې وله ورکړی و یو وله دغه ورکړی و دغه او دی یارناس اوس تقریر کوم او دا تسبیح د سپرې دی کې په صابون باندې د پاسه پرتې دي لګیا دي اړه هلکه زه خو قرآن او حدیث ویم همدې وخت کې ته خو ما ته معلوم وي دونه غټ بولا نه یې ته دې ته ورې غوږ نږدې ته دې وخت کې څه شی وې په دې تسبو باندې دا موږ دې باندې خپل مولاتوب خلکو ته ښکاره کوو بعضې کسان داسې د دو ګوتو کې وړې تسبیح ورکړي او تقریر به کوي ګوتې داسې کي دا یو مشهوره خبره ده یو سړی ښځې ګوته ساده کړې وه ځان له سرو نو یې هغه ویل چې دا به دې خلکو ته څنګه وښایي خپل وارو ته که نو ډوډۍ وکړه نو به دا ښځه چې همدا ګوتې اچولې وه نو بس دی باندې اوریجنکو ته ویل چې هغه ځای کې تالی کېدی او هغه ځای کې تالی کېدی هغه ځای کې تالی کېدی دا ګوته مې داسې ګوته مې داسې دا کوله ریاکاري ډېر ناکاره عمل دی شرک خفي ورته ویلی شوی دی او دا عام طور زموږ علماو باندې دا شی حمله کوي الله دې زموږ علما هم دې نه بچ کړي او امیان دې خدای بچ کړي او ټول دې خدای موږ بچ کړي د ریاکارۍ نه نو ځکه وایي قاموا کسالا یراؤون الناس ځان خلکو ته ښیي ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادوي الله مګر لږ منافق نه پیژني الله به ډېر کم یادوي ډېر کم به یادوي د خوارجو سره چې کله معامله د علي رضی الله تعالی عنه راغله نو خوارج چې ونو هغوی به دا سرونه پاک خریل او غټې ګیرې وي او بریتونه به یې پاک خریلي او غټې ګیرې وي او بس شونډې به یې په مخه باندې په ذکر باندې نو علي رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو ویل دا کافر دي دا خوارج ستا خلاف چې راوتي ویل نه کافر خو نه دي د کفر نه راتښتېدلي دي اسلام ته ویل بیا چې کافر نه دي نو بیا دا څه شی نه دي منافقان به ویل نه منافقان هم نه دي ځکه منافقانو په باره کې الله وایي ولا یذکرون الله الا قلیلا
منافق به خدای ډیر نه یادوي او د خوارجو غریبانانو خو شونډې دې ودرېږي په مخه باندې لګیا دي نو منافقان هم دي نو علي صاحب نه چا تپوس څه دي ویل اخواننا بغوا علینا اخواننا بغوا علینا زمونږ رونه دي خو ظلم کوي په مونږ باندې زیاتې کوي په مونږ باندې نو منافق الله ډېر کم یادوي مذبذبین بین ذلک متردد دی په منځ د اسلام او د کفر کې لا اله الا نی پوره نسبت دی مؤمنانو ته کېدی شي ولا اله الا نی پوره نسبت دی کافرانو ته کېدی شي نو ورته کافر ویلی شي نو ورته مسلمان ویلی شي دا هغه نرخزی ونې دی دا منافق نه دی دا هغه نرخزی دی نرخزی نو ورته کافر ویلی شي نو ورته مسلمان ویلی شي ومن یضلل الله څوک چې ګمراه کي الله غلره فلن تجد له سبیلا هچری پس اچری بونو امید لپاره لار یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان والو منی سے کافرانو لا په دوستۍ سره سیوا د مؤمنانو نه مؤمنانو کافرانو سبا یارانی دوستانی نه کوي دړه مینه به ولا نه ورکوي نور کداسي معاملات ورسره تاسو توی کوي حکومتونه د حکومتونو سره کوي خوړه کې به ولا ځای نه ورکوي اړه کې به ولا ځای نه ورکوي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آیا تاسو اراده کوي چې وګرځوئ د الله لپاره په ځانونو باندې سلطانا مبینا یو حجت ظاهر عبدالله بن عباس وایي سلطان چې کوم ځای کې په قرآن کې راغلی دی نو مراد تینا حجت دی عبدالله بن عباس ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان بایی پاغه طبقه لاندې کې د اورنا ولن تجد لهم نصیرا او اچری ونمومې دي لپاره به څوک مددگار الا الذین تابوا مگر کسانو چې توبه وباسي واصلحوا درست کی هغه چې فاسد کړي دي او واعتصموا بالله او کلکی منګوري ولګي د الله په دین باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کی دین د الله تابعداري د الله لپاره اولئک مع المؤمنین دا کسان با ټلی او مرګري وي د مؤمنانو سره وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زردا چې وربکی الله مؤمنانو تعالی یا مزدوری ناشنا خبره ده چې مشرک د پاره توبه په اسلام کې دومره آسانه ده چې بس وګونی ونیول چې شرک نه کوم بس معاف سونه آسانه خبره او منافق لپاره سلور شرط ولګول قرآن منافق لپاره سو شرط شو لکه سلور شرط ولګول قرآن اگه سلور یو دادی الا الذین تابوا مگر هغه منافقان چې توبه وباسي په خپلو کړو ستومانه شي چې دا سمې کړي دي دا مې غلط کړي دي واصلحوا او درست کی هغه چې څه فاسد کړي په منافقت باندې او د منافقت په زمانه کې چې څه شی خراب کړی دی دا دویم شو اصلاح وکړي د هغې او واعتصموا بالله کله کې منګولې ولګوي په الله باندې یعنی یکسو او یک جهت شي مذبذبین بین ذلک مذبذبین لا اله الا ولا اله الا دا لار پریدي یکسو او یک جهت انسان شي او په اسلام باندې روان شي او نمبر 4 واخلصوا دینهم لله خالص کتابداری د الله لپاره د یو خدای شي پړه کې دن نه څنګه چې په ظاهر کې د یو خدای شي دغسې پړه کې د یو خدای شي نو دا کسان دا به د مؤمنانو سره او زر ده چې الله مؤمنانو ته به اجر عظیم ورکړي نو دوی ته به هم اجر عظیم ورکړي ما یفعل الله بعذابکم څه کوي الله په معذب کولو ستاسو باندې
الله ستاسو په عذابولو څه کوي؟ الله تعالی ته د دې نه څه پیدا رسي چې تاسو له عذاب درکړي؟ ان شکرتم که تاسو د الله د نعمتونو قدر کوئ، وآمنتم او تاسو ایمان په الله راوړئ، وکان الله شاکرا علیما، دی الله قدردان علیما پوه دی په نیتونو د ټولو خلکو باندې. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله فرمائی دا الله خبر ورکئی چې دا الله تعالی دوست نگنی جهر په گناہ او په نارواو باندې، دا الله تعالی دوست نگنی، دا الله ته ډیر بد لګي. لا يحب الله الجهر بالسوء، خوخ نگنی الله په زورواله بالسوء په گناہ باندې من القول د وینانا، یعنی بدی خبری او ناکار خبری کول او خورول دا الله دوست نگنی. الا من ظلم، مگر کم سړی چې مظلومی اگر ظالم خلاف بیان کولی شي، حاکم ته بیان کولی شي، عام خلکو ته بیان کولی شي چې دا پلانی ظالم دی، ما سره دا ظلم کړی دی، دا پلانی ظالم دی، ګورې ځان ته نه وساتئ، زه خو یې غرق کړم خو چې تاسو غرق نه کړي. وکان الله سمیعا علیما. ان تبدو خیرا، که تاسو ښکاره کوئ څه نیکۍ کا د نیکۍ کار لره، او تخفوه یا یې پټ کوئ، او تعفو عن سوء یا تاسو عفه کوئ د بدۍ نه، فإن الله كان عفوا، یقینا دی الله عفه کوونکی، قدیره طاقتور، الله طاقتورم دی او د طاقت باوجود معافي کوي. نو ستا او زما خو د انسانانو خو څه طاقت هم نشته دی، نو بیا ولې چې کوم دی موږ او تاسو عفه نه کوو. ان الذين يكفرون بالله، یقینا هغه کسان چې انکار کوي د الله نه، ورسوله او د الله د پیغمبرانو نه، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، او اراده کوي دوی چې جداوالی راولي په منځ د الله او د الله د پیغمبرانو کې. د الله او د الله د پیغمبرانو منځ کې د تفریقې معنا دا ده چې الله مني رسولان نه مني، رسولان مني الله نه مني، او د رسولانو منځ د تفریقې معنا دا ده چې دا رسول منم او دا نه منم. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، او وای دوی منګه ایمان راوړو په بعضې کسانو باندې